الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معززان الله جل جلاله دې په احسان وشو چې فرمان الله اجوري سے نن ختم ہو دا پتہ پوره شو لري آخري سورتونه دي غواړه الله جل جلاله د قران کریم حفاظت خپل ذمہ غوښتي دې قران حفاظت الله پاک خپل ذمہ غوښتي چې دې په ځو حفاظت انا نحن نزلنا الذکر الله پاک فرمایي چې دا قران د ذکر ما نازل کړل او انا له لحافظون او زه د دې حفاظت کوونکی یم الله جل جلاله قرآن مجید حفاظت څنګه کوي په دې وړو وړو ماشومانو په ذریعه باندې چې دوی سبق ووایي او هغه یاد کړي او بیا دا مخکې نور علم پسې وکړي تجوید وکړي تلفظ برابر کړي مفتي کورس وکړي او بیا دا نور بچو ته ښایي هغه بیا نور ته ښایي دا روانه سلسله ده او حدیث شریف کې راځي چې کوم سړي په خپل بچي باندې ناظرې قرآن ووي نو د دې سړي ټول ګناهونه معاف شي ټول واړه ګناهونه الله دغه معاف کړي او کوم سړی په خپل بچي باندې چې حفظ وکړي او په یاد کې قرآن کریم ووایي الله جل جلاله د قیامت په ورځ به د مور پلار ته داسې تاج په سر کړي چې د هغې رڼا به د سپوږمۍ او د ستوري او د نور رڼا به زیاته وي موږ تاسو ته پکار ده چې موږ خپل آخرت برابر کړو په قرآن کریم باندې موږ محنت وکړو او چې کوم لږ داسې مدرسې د دوو مدرسو سره موږ لاس اخلاص وکړو ورسره د هغو مټ جوړ شو د هغو موږ لا مضبوطه کړو او فرمایي حدیث شریف کې راځي چې سزا کې د الله د طرفه څخه عذاب راځي یا څه مصیبت راځي نو د دې ماشومانو د وجې د دوی سبب د وجې الله جل جلاله هغه عذاب لري موږ هم دا پکار ده چې موږ خپل شوق او محبت سره د دې قرآن کریم خدمت وکړو ځان قرآن کریم په خدمت والو کې شامل کړو حدیث شریف دی فرمایي چې کن عالما چې عالم جوړ شه او متعلما یا طالب علم جوړ شه او خادما او یا د دو خدمتګزار خدمت کوونکی جوړ شه ولا تكن رابعا او څلورم د دو دشمن د دو بغض والا مه جوړېږه فتهلک کنه هلاک بشي تباہ و برباد بشي صحیح فرمایا حدیث کې څلور شی وښول چې یا عالم جوړ شه یا طالب علم جوړ شه یا د دو خدمتګزار او خدمت کوونکی جوړ شه څلورم یعنی د دوی دښمن او د دوی بغض ساتونکی مه جوړېږه کنه تباہ و برباد بشي موږ تاسو هم دا پکار ده چې موږ خپل بچو ته علم زده کړو قرآن کریم ورته زده کړو دا بچي به زموږ په کار راځي ډېر شي واقعات مخته هر یو واقعي مختصر خبره کومه یو سړي په خپل ځوی باندې ډېر غټ تعلیم وکړو بهر ملک ته یې ولېږو او هلته کې هغه سکولونه یې ووي دنیا پیسې پې خرچه کړي او بیا چې کله هغه سړی راغی دلته پلار یې مرګ وکړو دا هلک ولاړو هغه لرې ځای کې او جنازه وله بل چا کوله ولې ولې نو قرآن ورته نه وښولی انګریزي تعلیم یې پې کړی لرې دې ولاړو او په بل چا یې غسل وله ورکړو بل چا وله اوږه ورکړه او دارنګې قبرستان ته بوځي زموږ په خپل بچو باندې نظر وساتو دا صرف د استاد کار نه دی دا د پلار او د مور هم کار دی چې خپل بچي باندې نظر وساتي کنه د دې به تپوس کېږي دا الله پاک موږ زموږ امانت راکړی دا به زموږ نه اخلي دې به تپوس کوي چې ما تعالی بچي درکړي تا د هغو خیال ساتلی که نه ساتلی زموږ په خپله زموږ ګریبان رسي قیامت په ورځ چې موږ ونه پوهېدل زموږ وخت ضایع کېدو موږ به خپل ټایم پاسي کوله او
چې زمونږ د آخرت خط تباه شوی دی. زمونږ تاسو ته پکار ده چې موږ د خپل دا بزغري او دې ماشومان باندې محنت وکړو او قیامت په ورځ د ځان دپاره د سپاره ذریعه وګرځو. انشاءالله ټوله محنت کوو. اوس زه درخواست کوم قاري عظمت الله صاحب ته چې هغه خرید صورتونه دې ماشوم ته پړاو